الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صومه فليصم ذلك اليوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. دی بخاری شریف روایت تا سیدنا حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک نقل کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته هدایت ورکړي چې تاسو د رمضان نه ایوال یا دوه ورځې مخکې رژې نیول ماشي دي کوي الا ان يكون رجل مگر هغه سړی ته اجازه ده یصوم صومه فليصم ذلك اليوم چا د دې ورځې رژې نسی نو هغه د بیا په دا ورځې رژې نسی د شعبان په اخري تاریخې باندې. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې حدیث مقصد دا ده چې سړی د یو دوه ورځې مخکې رژې نیول د رمضان نه ځکه نشي کوي چې دا چونکې نفلي رژې وي په دې مشخل کې مزای دا شی ده چې هغه د یو دوه ورځې رژې مخکې نیول شریکي به چې کله د دیش رژې پیرا کوي د رمضان سره به دی چې مخ دیش پیراش لله نو زنه را د سرنګ ونسه نو چې پښتنه وږي چې نه لیا خو 29 رژې دي لیا 28 رژې دي نو دا وی چې مو پر رمضان نه مخشه دوی نیول یې نو پر رمضان نه دوی مخشه نیول دغه د نفلی رژې دي نو د دې وینه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت ته د هدایت ورکړي چې لیا ایوال یا دوی ورځې مخشه رژې نیول ماشري کوي ځکه چې دا به خلک په فرض شي ګڼي او فرض رژې زونته دي او هغه د میاشتې د لیدل سره دي چې رمضان میاشت ولیدل شي شهادت وشي او د هغه وخت نه چې کیمه رژې شي نو دا فرض دي او د نه مخشه نیول د نوافل دي و دغه یو مقصد دغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث مقصد دغه د چې یو د ورځې مخکې رژې نیول ماشي کوي د دې وجه نه چې په دې شي سړی شي کمزوري سي نو هغه فرض رژې کله د نه پوت نشي نه رمضان نه نږدې یو یا د ورځې مخکې رژې نیول د سړی نه کوي بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو حدیث کې دمر صفال فاضی چې من صام یوم الشک فقد عصاب القاسم چې کیم سړی د یوم الشک رژاو نیوله نو دغه سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مونږ فرمانی وکړه نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه فرمایي چې د یوم الشک په ورځ باندې یو سړی رژانه یوم الشک تشتوي چې 30 شعبان ده نو سړی وی چې کبس زموري راونی ولکه فرضی شله خو فرضی کني به نفلی نو دغه تشک وی چې نه په فرضی شو نه په نفلی شه البته حنف اجازه ورکوي چې کوي سړی صفانیت داو کې چې یاره د مونږ نفلی رژا ده بیا څه قباحت نشته ده. الله د ملک